د نوح علیہ السلام د قوم تذکرہ کوي چې نوح علیہ السلام دی تراغله او خبره وکړه، مسله بیان کړه، توحید دی ته پیش کو، دی خبره او نه منله، اعراض وکړو. نوح علیہ السلام پسې خبرې شروع کړې، الزامونه لګول. داغې سره جوابونه نوح علیہ السلام کړلی، لیکن کله داسې چې جوابونو باندې کار پاتې کیږي. د دې وجه نه هوښیارتوب دا دی چې د اعتراضونو خولې ډېرې دي، نو د کم اعتراض جواب وکړي. د دې وجه نه بعضې اعتراضونه به داسې چې د هغې جواب به نه کوي، هغه به داسې کې لکه د سره چې زه د دې نه خبر نیم. په دې اوسني دور کې بعضې حالات خبرې داسې راځي، اعتراضونه یې. یو سړی به هغه به د قوم اصلاح کوي، هغه به ګنټه 2 غنټې بیان کړی، یو ځای کې به پروګرامي 2-3 غنټې 4 غنټې پروګرام وي. نو فسادیان خلق هغه به د هغه ټولو نه یوه خبره د اعتراض راواخلي او هغه به خلکو په منځ کې هغه خبره به بادی را بادی، بدنامول به کوي په یوه خبره باندې. دا خبره د وسنه نه ده، بلکې دا د پوخانه را روانه ده. یو خبره به ولیده، دی خو ګوره بازار کې ګرځي، نو ولې بازار کې ګرځېدل دا څه عیب دی، دا څه بد دی؟ لیکن دی وی پیغمبر دی په بازار کې ولې ګرځي؟ نو دا هغه نور څومره کارونه دي، نو هغه نه زوتئ، بازار خبرې زوتئ چې دی پکې ګوره بازار تمزي. کله وی اعتراض کې دا خو بشر دی، وی کله یو اعتراض کوي، کله بل کوي، کله وی د مشرک حاصلول غواړي. نوح علیہ السلام بارکه رابشی سورۃ مومنون کې راځي، یرید ان یتفضل علیکم، د غواړي چې تاسو باندې مشری حاصلای، غورواله حاصلای. دغه سه نور پیغمبرانو بارکیم دا اعتراضونه شوي دي. نوح علیہ السلام د دعوت په لحاظ سره، د تکلیفونو په لحاظ سره اولنې پیغمبر دی. د نوح علیہ السلام نه مخکې چې کوم پیغمبران تیر شي دي، نو هغې دومره مشکلات هغې ته نه و. د نوح علیہ السلام په دور کې مشکلات ډېرو. آدم علیہ السلام جو یو تنو یا ښځه خاونو جو ورپسې بچی کېدو، د هغې تربیت یې کاو، نو هغه برابر و. اگر چې یو 2 کسان پکې وران شو، حابیل او قابیل پکې وران شو، خبره مخکې تېره شوې ده. نو نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام نه تقریبا 1400 پاسه کلونه وروسته راغلی. بیا د نوح علیہ السلام نه وروسته
ابراهیم علیہ السلام چې راغله نو هغه سره پاسه 2000 کال رستو راغله. نو دا څنګه چې دا ټول عمر تاسو حساب کې چې 1400 هغه شو 2000 دا شو نو ټول دغه څه دویم سلپاسه 3000 کال شو یا 3000 سلپاسه شو. نه دا دومره نه دي، ډېر زیات دي. ولې د نوح علیہ السلام عمر به سره شمار لیکي. آدم علیہ السلام د وفات نورستو حساب بکیږي نو داغې نورستو نوح علیہ السلام راغله نو سلپاسه 1400 کال بازي لیکلی نو چې 1400 کال شي بازي وی اتسلوخ ورپسې زیاتی نو 1400 سره پاسه 1400 کال نو دا آدم علیہ السلام هغه عمر هغه جدا ده 1000 کال دا هغه عمر ورپسې 1400 سره پاسه دغه شو. نو بیا د نوح علیہ السلام عمر ده نو نوح علیہ السلام عمر ځان لا بازي چې لیکلی نو 1400 کال لیکلی چا د دینه زیاتو چا کم لیکلی او دا ویل کېږي چې په انبیاء علیهم السلام کې د ټولو نه زیات عمر د نوح علیہ السلام 9.5 کال چې هغه کم تیر کړلی نو دای د تکلیف تیر کړلی دای د دعوت تیر کړلی. د نوح علیہ السلام بارکه چې سورۃ نوح پس یو ګوره ناغي کې د نوح علیہ السلام د دعوت اندازم خي. نوح علیہ السلام دعوت څنګه ورکړل نو پسټم کې ورکړل نو چاله ورکړل نو دغه داغه ټول تذکرہ کوي. نو الله رب العزت تعالی د قوم شکایت کوي چې الله ما خو دې له دعوت ورکو لیل و نهارا د شپې او د ورځې دې ما احساس سره نه کی دانګ یو تند می خبره کړلا جمع ته می کړلا چې کله می خبره شروع کړلا نو دی وګونو کې ګوتی خو دې ما ته په زور په چغه خبرې کړلی دعوت مور کړل. جرګې می پسې کړلی اسررت لهم اسرارا نو کله اعلان په شکل باندې کله په زور باندې خبره می کړلا خو یا الله وی منی نه او دې چې کوم پیدا کیږي دي لا یریدو الا فاجرا کفارا وی دا فاجر او کافر پیدا کوي نو آخر کې دعا کوي یا خیره وتوي خیره چې کوي قوم تنو وی یا الله لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا کافرانو یو کور په اسمکه د زمکه په مخ پاتې نکي او ما شانتی وشوا ټول تباش